چې تاسو نه بیا څوک تپوس کوي چې څوک یې تاسو به ورته وایئ چې حنفیان یو ښه او بیا په حنفیانو کې مونږ څه یو دیوبندیان حنفیانو کې په مسلو کې اختلاف راغلی وي مسلو کې چې اختلاف کله راشي بخاریان وایي زمونږ ځان له قول دی عراقیان وایي زمونږ ځان له قول دی مصریان وایي زمونږ ځان له قول دی حجازیان وایي زمونږ ځان له قول دی ماورا النهر وایي مونږ ځان له قول دی هلته د ترکو والا وایي زمونږ ځان له قول دی مونږ ورته ستاسو د ټولو قولونه ښه دي خو زمونږ د علمای دیوبند قول خوښ راغلی بیا به راته وایي دیوبندیانو کې کوم دیوبندي 120 فرقې دیوبندیان دي 120 دا حیاتي دی او دا مماتي دی او دا جمعیتي دی او دا سپاه صحابه ده او دا ختم النبوت دی نو ته به ورته وایې چې زه د عالمانو د حقانیې د مفتي فرید صاحب د مولانا عبدالحق صاحب د غرغشتور صاحب د فقه او د خبر او د قول راجحه تابع سړی راغلی جنگ په محمد رسول الله وکړي پدی باندې ځان وتلی چې محمدي څوک دی پدې مه ګوره چې دیوبندي څوک دی دې ته مه ګوره چې حنفي څوک دی دې ته مه ګوره چې نقشبندي څوک دی دې ته وګوره چې محمدي څوک دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول زه م وایم که په دین کې تقلیدونه وي نو د عمر او د ابوبکر مقام ته څوک رسي یاره سوچ سره ووایه رسي یاره نو دا څلور مذهبه د امامانو حقو که دا د عمر او د ابوبکر صدیق حقو یاره امام ابو حنیفه د سر تاج د زما تنه قربان شم خو یاره د امام ابو حنیفه نه دا دنیا ډکه که د ابوبکر صدیق د خپو خورو سره برابرې یاره دا څلور ائمه دا ټوله دنیا ډکه که د سیدنا عمر د دې عین لفظ سره صرف برابرې مړه نو چې د هغه مذهب او د هغه تقلید نشته او هغه د فقه په نوم دنیا نه جوړوي قسم په رب دی که زه د عمر او د ابوبکر صدیق نه علاوه د چا فقاهت ومنم دا ته کومې خبرې کوې یاره دا څه خبرې دي چې ته یې کوې او دا څه عوام دي چې دا تا پې دوکه کړي دي دې کپرې کې بوس دي که مازغه دي یاره سوچ خو پکار دی فکر خو پکار دی انصاف خو پکار دی یاره ته امام ابو حنیفه او امام شافعي نه مقام اوچتې خو ته کم نقصان کې نقصان تا نه شیطان پټ کړی دی تا ته وایي دین څلور مذهبه دی د ائمو احترام وکړه د مجتهدینو احترام وکړه دا لوی خلق دي دا خبره ټیک ده خو دې سره سره تا د محمد مصطفی په دین گزار وکړو تا هغه مرتبې ته مجتهدینو رسول چې هغه مرتبې کې ته صحابه هم نه منې د صحابي شخصي رائے چې د مرفوع حدیث خلاف راشي نو حدیث موقوف حجت نه په مقابله د حدیث مرفوع کې قاعده د اصول حدیث کې د صحابي خپل خبره چې د رسول الله د حدیث سره ټکراو وکړي د صحابي خبره به د هغه په اجتهاد عمل کولی شي دا د اجتهاد د الله دې معاف کړي خو د صحابي د خبرې مقابله کې به د رسول الله خبره منم او تا د رسول الله په خبره مجتهدین ایمان کړو صحابه د منځ وباسل دې نقصان ته خیال نه دی او دې فایدې ته خیال دی چې مجتهدین د لوی شان خلکو د چا د لوی شان دپاره ضروري ده چې ته به د رسول الله بېعزتي وکړې لوی شان خو د مجتهدینو زه منم خو د رسول الله نه قطع منم تم د مجتهدینو شان منې خو ته صحابه د منځه وباسې عرض مې دا کو